पाकिस्तान په سیمی فائنل کې استرالیا ته یو ډیر غټ شکست ورکو په هانګ سوپر سکسز کې پاکستان په مقابله استرالیا سیمی فائنل شو چې په دغه سیمی فائنل کې پاکستان استرالیا ته صرف او صرف په یو رنز باندې شکست ورکو یو ډیر ګرم میچ شو یو ډیر تھریلینګ میچ شو پاکستان خو همیشه د استرالیا نه سیمی فائنل ویلې دي هغه ټي20 ورلد کپ ته کده او ډي ورلد کپ ته خدا ځل په هانګ سوپر سکسز کې د پاکستان لوبډلې په استرالیا ته یو ډیر غټ شکست ورکړی دی یو ډیر ګرم میر شوی دی مکمل سکور کارډ در سره شریکوم او د استرالیا په لوبډله کې ډیر لکه مطلب ډیر ښه کلاړیان شامل دي هانګ سوپر سکسز د پاره استرالیا ښه کلاړیان لګلیو د پاکستان هم ښه کلاړیان دي خو د پاکستان نوجوان ټیلنټو او استرالیا سره زاړه کلاړیان لکه گرین غونتی دنه علاوه انډریو ټای اوس په د خپل مکمل پتو لګي چې څنګه ټیم لا او څنګه شکست پاکستان ورکړي دي ټونه پهله خو سکور کارډ باندې راځو سکور کارډ کې تاسو لخکاری رومانه بیټینګ پاکستان کړی دی 121 رنزونه جوړ کړي په شپږو اوورونو کې او دوه کلاړیان آوټ جی د پاکستان تر طرف عبدالصمد 13 بال 34 چې د لیګ بیفور شو 14 بال 50 خواجه نفع کړی دي 50 د دې رولز د هانګ سوپر سکسز چې 50 کم بیټسمن وي هغه به ریټایرډ کیږي چې ورپسې نور بیټسمنان وي الا به ریټایرډ کیږي که ورپسې نور کلاړیان نیو د لاسمن نو بیا به نه ریټایرډ کیږي نو دا رولز دي جی دوی چې 50 واخلې د ریټایرډ شوی دی عباس افریدی 5 بال 19 رنزونه شاهد عزیز 2 بال 7 اور محمد شازیب 2 بال 4 رنزونه کړی دي د استرالیا طرف کریس گرین وګورئ 1 اوور 15 رنز ور کړی کریس گرین دا یو ډیر زبردست بیټسمن و د استرالیا ورپسې انډریو ټای دا آل راونډر د استرالیا 2 اوور 34 د ور کړی دي جیک ووډ 1 اوور 23 نیک هاپسن 1 اوور 32 اور روز چې کوم دی 1 اوور 12 رنز ور کړی دي اور 2 وکټې پکې ایکچولی ټول نه بالنګ چې کوم دی روز کړی دی چې 2 وکټې مېشتري دي او صرف 12 رنز ور کړی دي بیا ورپسې د استرالیا بیټینګ او د پاکستان بالنګ وګورئ نو 121 چې سکول پسې استرالیا 120 رنزونه کړی دي 2 بال 8 رنز پاتې وو او په کریس باندې کریس گرین موجود جی کریس گرین شاټ وو خو باونډري ته لاړو باونډري باندې چوکا نشوا او منې کو چې دویم رن زیشتو چون کې وړي باونډري دی وړو کې گراوند دی نو په دویم رنز کې ته کریس گرین اوټ شو او کریس گرین داسې لګیاو داسې کنه چې هغه میش په یوازې ته ګټلو خو په دویم رنز کې هغه نه اوټ شو او بل چې کم انډریو ټای پاتې شو نو هغه 2 بال 7 رنز پاتې شو چې په یو باندې هغه شاټ وو خو یو رنز وایشتو نو 1 بال 6 رنز پاتې شو اخر خبره ده لګوم نو په اخرنی بال باندې هغه چوکا وخلا نو پاکستان داسې په یو رنز باندې میچ ګټلو وګورئ د استرالیا بیټینګ لاین اپ وګورئ جیک ووډ 4 بال 7 رنزونه کړی دي بن مکډرمټ دا هم یو استرالیا یو ښه بیټسمن او 6 بال 6 رنزونه کړی دي نیک هاپسن 2 بال 6 رنزونه کړی دي روز تاسو وګورئ 8 بال 36 رنزونه کړی دي ډیر زبردست طریقې سره دی لګي او ډیر خپل بیټینګ کولو 8 بال 36 450 ریکورډ سره د بیټینګ کولو رورا کریس گرین 12 بال 46 رنزونه کړی دي دیم خد مطلب کدا دواړه ولاړو نو کې دې شي په 15 اوور کې ته دا میچ ګټلو د پاکستان نه خدا کریس گرین رن آؤٹ شو او روز چې کوم دی دنه په باونډري باندې یو خپل کیچ محمد شازیب واغشتو انډریو ټای 5 بال 10 رنزونه کړی دي د پاکستان طرف شاهد عزیز 1 اوور 19 یو وکټه ما صداقت 2 اوور 43 محمد شاه 1 اوور 22 یو وکټه اشتری ده عباس افریدی 1 اوور 7 یو وکټه اشتری ده سیکنډ لاست اوور عباس افریدی کړو چې 2 اوور 36 کو سونه رنز پاتو او د ډیر خپل اوور کو عباس افریدی ا میچ راوړل ځان طرف ته او بیا چې عبدالصمد عبدالصمد 1 اوور 28 رنزونه کړی لاست اوور عبدالصمد کول عبدالصمد بیټسمن دی خو د هانګ سوپر 60 رولز دادي چې د کیپر نه علاوه هر کلاډي بده کې بالنګ کوي د کیپر نه علاوه هر کلاډي په دې کې بالنګ کوي نو ټوټل شپږ کلاډیان وي پکې هانګ سوپر 6 کې یو کیپري او 15 کلاډیان د 15 واړه بالنګ کوي یو اوور بخا مخا کوي یو بالر پکې 2 اوور کوي چې دلته پاکستان سره ما صداقت 2 اوور کړی دي نو اخرنی اوور کې 30 پاتې عبدالصمد چې څنګه راو پړم باندې بال نو بالو مکوشاله کې بر نه چوکم لاړه نو لکه پنځه خو په فری کې ورکا نو 1 اوور 25 پاتې شو تاسو رزل لاست اوور وخېما نو لاست اوور تاسو لو ګورئ ادا لاست اوور دا یو خیرنه پړومنی بال نو بال او چوکا راغلی په دویم بال بیا سي ډبل راغلی بیا چکا بیا چوکا او بیا رن اوټ چې کم شو کریس گرین رن اوټ شو نو په دې وجه پاکستان ته دا میچ راوړی دو بیا 1 بال 6 پاتو چې په لاس بال باندې چوکا ولګیدا نو ډېر خپل میچ شو ډېر ګرم میچ شو پاکستان د هانګ سوپر 6 فائنل ته کوالیفای شو جی دا مکمل سکور کارډو د ویډیو کتلو زیاته مننه والسلام